غلي بس غلي ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. زه دغه وخت چې په مدینه ټاون د رپیزو بایپاس باندې موږ ولاړ یو، دلته موږ سره د مدینه ټاون مشران، ځوانان، کشران موجود دي. پیر امان الله زکوړي صاحب د پیزو ویلیج کونسل 2 چیئرمین ملک فاروق خان او د موږ ګران میلما د موږ ټانک تحصیل میر امیدوارو احسان خان کونډي او ورسره د مولانا ظریف خان چې د مدینه ټاون باشنده ده او ورسره مشران، ځوانان، نعمت بھائی، ګل رؤف بھائی ټول موجود دي دلته. او موږ دلته د کومې سلسلې چې راغلي یو هغه اظهار کوو چې دلته موږ د مدینه ټاون اوبو بندوبست وسلای چې کوم د لکی سیمنټ فیکټري نه پیزو ته مین پایپ لاین راغلی د هغې نه وال ولګېدی او دا د مدینه ټاون خلقو په خپل امداد سره اپنی مدد آپ کے تحت دا کار وکړی او ورسره جناب بیت الله حاجي صاحب په دې چې تعاون وکړی. نو موږ دلته راغلي یو، نن هغه افتتاح ده او مدینه ټاون محله چې کومه ده دغه نه پیزو 2 شروع کېږي. موږ چې د ویلیج کونسل پیزو 2 کمپین شروع کولی مدینه ټاون نه مو شروع کړی و او انشاءالله چې کله حلف واخیستلی سي ما سره موجود ده دلته پیزو 2 چیئرمین ملک شاهد فاروق احمد خان. هغه ته زه دا خواست کوم دا وایم ورته چې دغه نه موږ کمپین آغاز کړی او انشاءالله چې کله بلدیات فنډونه جاری سي اول فنډ چې جاری کېږي مدینه ټاون مین ګلی به انشاءالله پچې اچولی کېږي. لبیک لبیک لبیک. انشاءالله دغه نه به آغاز کېږي او دغه رنګې نور کارونه چې کوم دو په هغه چې راځي وس چې به دو په کلي دل سره په ښه زړه سره انشاءالله ټول ویلیج کونسل ته کوي انشاءالله، بلکې له خپل جان نه به انشاءالله لس شل پچې لګوي انشاءالله. او خوش قسمتي دا ده چې د سره ټول پینل د تحریک لبیک د یوه جماعت ولدا سبحان الله ټول انشاءالله فنډ به په یوه جې راځي، یوه ډي پي به ورته جوړیږي او په هغې چې به ډېر په سوچ سمج سره او د ټولو خلکو انشاءالله په مشاورت سره به دا کار کېږي. موږ په هغه چې به انشاءالله دا هیڅ کله تقریرانو چې مو ویلي و کمپینو چې اوس وایو چې کله میلاو سلدو ته دا عهدې او بیا وایو چې تحریک لبیک هغه اسلامي نظریه ده چې په دې چې موږ هیڅ کله دا سوچ نسته چې دا کار به موږ سپورټر ته کوو ووټر ته به کوو. یو وخت و رای وه چا لاړه پسې چا نه لاړه، رای مختلفي، هر چا ذهنونه خپل دي، هغې هیڅ موږ چا باندې تهمت نه لګوو. دا کارونه به بغیر د تفریق نه، بغیر د چې امتیاز او فرق نه انشاءالله که هغه وانډه جوګي والے نه ده، که شربت والے نه ده، که ډیلی خیل والے نه ده، که سټیشن چې راځي دا سټیشن په چې راځي، که ورغړ ده، که وانډه احمد خان ده، دا به بلا تفریق انشاءالله کارونه کېږي. دغسې پیزو 1 چې موږ پیر امان الله صاحب مشر ده ورسره پوره هلته کابینه سته خپله د پیزو 1 کونسل والا، هغه به دغسې بغیر چې تفریق او فرق نه انشاءالله کارونه کوي. موږ دین اسلام موږ ته دا سبق را ده چې بزرګي وایي څوک چې زه د بزرګي وکړم بیا بزرګي شیخ سادي صاحب فرمایي په تسبو نه ده په نفلو نه ده، آیا خپل کار د تا ته فایده درکوي. بزرګي په اسلام چې دا ده چې خدای ول فرض ادا کړي او د ده مخلوق خدمت وکړي، دا اسلام ول سبق ته او دا بزرګي ده. موږ دې امید باندې دا کارو ته لاس اچولی ده چې کیدای سي یو ځای خدمت له وجې نه موږ ته خدای پاک اخرت چې لار اسانه کړي. نو موږ ټولو شکریه ادا کوو او د دعا کوو چې خدای پاک دا اوبه چې څرنګه تا توفیق ورکړی موږ ته خلکو ته
او دا یو کار وکړه چې دغسې خدای پاک په دې چې برکت لري آمین او دغه خلکو ته او چې څوک ورچې محرومه دي موږ هغې ته دعا کوو چې خدای پاک دې هغو ته ښه ثوابونه وکړي. لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی.